په ضلع باجوړ کې د ډېرې مودې نه د باران نشوالی کې یو طرف ته د خشکسالۍ سبب جوړ شوی دی، نو بل طرف ته په فصلونو باندې هم ډېر بد اثرات پرېستي دي او دغه شانتې د سیمې زمیندارانو او زرعي ماهرینو اندېښنه ښکاره کړې ده چې سږ کال به د غنمو په پیداوار کې ډېر کمی راځي. سونو اف ام نیټورک سره په خبرو کې د سیمې یو غټ زمیندار سراج خان وویل چې دا اول ځل دی چې د ژمي په موسم کې بارانونه ونه شول چې له وجې فصلونه ډېر متاثره شوي دي. خو نن سبا چې کومه خشکي ده او کوم حالات دي نو دا یوازې انسانانو ته نه، یعنې څومره حیوانات چې دي هغو ټولو ته تکلیف دی، بلکې څومره په دې ځمکه کې چې خزنده دي هغو ټولو ته تکلیف دی، هغو ټول د دې بارانه د نشت په وجه یعنې کې په تکلیف کې دي. ډاکټر عمران الدین څوک چې په باجوړ کې د زراعت د محکمې افسر دی، سونو اف ام نیټورک سره په خبرو کې هم منلې ده چې د باران د نشوالي له وجې د غنمو او نورو فصلونو باندې ډېر خراب اثرات پرېوتلي دي. دا بنیادی وجه دا چې ګلوبل وارمنګ رالی، په کلایمیټ کې چینجز رالی او دا کلایمیټ چینج اثرات دي چې کله باران نه کیږي او کله باران کیږي نو ګلۍ توپان ورسره وي، د هغې په وجه باندې زمونږ فصلونو ته ډېر زیات نقصان کیږي، بیمارۍ نه ورسره رالی، دغه شان په سبزیانو کې، دغه شان په باغونو کې، په میوهجاتو کې، دغه شان زمونږ په فصلونو کې، او د دې په وجه باندې زمونږ په دې ټول ماحول باندې دغه اثر راغلی دی چې نن موږ ته بارانونه نشته دی. ډاکټر سبحان الدین کوم چې په ضلع کې د محکمې زراعت یو غټ افسر او ماهر ماحولیات دی، سونو اف ام نیټورک ته وویل چې په سیمه کې د ډېرې مودې نه د باران نه کېدل د موسمیاتي بدلون یا کلایمیټ چینج وجه ده، او زیاته یې کړه چې د باران د نشوالي له وجې سږ کال د غنمو په پیداوار کې د 40 نه تر 50% د کمی امکان دی. ډیر وخت شو چې باران نه کیږي او د هغې په وجه باندې خاص کر غنم چې دي نو هغه متاثره کیږي او د هغې دپاره 6 اوبوخره چې دي دا ډیر ضروري، خو په هغې کې 3 اوبوخره چې دي دا ډیر ضروري دي چې کله 18-20 ورځې وشي او هغې ته بیا یو اوبوخر پکار وي، بیا چې کوم دی د ایډوانټیشیس روټ ډیولپمنټ په وخت کې، د سټیم الانګیشن په وخت کې دا اوبوخرې ډېرې ضروري، خو چونکې خوشحالي ده او د هغې وجې نه فصل ته اوبه صحیح نه میلاویږي نو خامخا زمونږ په پیداوار باندې به اثر وي. د مقامي وګړو د موسمیاتي بدلون د اثراتو په کمی کې د کردار په حقله ډاکټر سبحان الدین څه داسې وویل. پلانټیشن ډېر وکړي، بل آبادۍ نه کمې کوي، بل کوم ځای کې چې انډسټریز دي د هغه نه دا دوی خارجېږي، دا شیونه کم کوي، ګاډي کم کوي، پیدل ګرځئ، نو د دې په وجه باندې به زمونږ ماحول صفایي، زمونږ په ماحول کې به چې کومه دی چې کله ګرینري اکسیجن سیوای چې اکسیجن سیوای الله پاک بارانونه ملته ډېر کوي. انوار الله خان، سونو اف ام نیټورک، باجوړ.